په خدای کو په دې ګرانۍ کې رچا کړه د رزق درک لګي کم سے کم په جیل کې به یو ټیم روټۍ وخورو که نه خو ته نن په جیل یې که نه نو ستا د هغه پلار د اندوسي صاحب لاس خلاص وي ستا د خاندان ته لاس خلاص وي موږ د جیلونو له یېرېدو ولرو موږ عادت یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ټیم موجود یو په تغبۍ کې د سوشل میډیا اکټیویسټ د طرف نه دغه احتجاج جاري دی. د ګرانۍ خلاف تاسو معلومه ده چې ډېره زیاته ګراني ده او د غریب ژوند چې دی هغه ډېر زیات ګران شوی دی. اوړه نه میلاویږي، مهنګایي نو هم د ګیس بند دی، پټرول د هغې قیمت سیوا دی، ډېره زیاته ګراني ده. نو د دغې خلاف چې دی زموږ د سوشل میډیا چې څومره اکټیویسټ دي هغه راغلي دي او دلته احتجاج په دغه کې جاري دی په تغبۍ بازار کې. انشاءالله دغه ټول احتجاج تاسو سره ښیو. ټول ته مې دغه درخواست دی چې ویډیو سره مخکې شیر هم کوي او د خپل ځان لپاره اواز چوت کوي. سبا د جمعې د مون نه بعد به بیا دلته ټول تیار یې راځئ به بل دوی د تاریخ د تاثیرونو د جیلونو خبره کوي. قسم په خدای کو په دې ګرانۍ کې رچا کړه د رزق درک لګي کم سے کم په جیل کې به یو ټیم روټۍ وخورو که نه خو ته نن په جیل یې که نه نو ستا د هغه پلار د اندوسي صاحب لاس خلاص وي ستا د خاندان ته لاس خلاص وي موږ د جیلونو له یېرېدو ولرو موږ عادت یو. پښتون ته چې څومره سختې لارې راغلي هغې کراس کړي دا خو جیل د مړه د مرګ نه هم نه یېرېږو. لاس ته خلاص د لوږې د مرګ نه د تندې د مرګ نه دغه ستا د ګوډه مرګ مې خوښ دی. تیار نه ته وایي ګټه که نه وي ګټه ویل د میندې که زمونږ ورشي وایي ځان له خېټو پورې ګټې وتړی نو چې ګټې تړو نو دا ځان ولې وژنو نه چې بېغمه شو ګټې ولې تړو. خبره خلاصه ده. زمونږ نن هم پروګرام دی سبا هم دی او بله ورځ هم دی او په دې روډ دی. نو اوس سره دغه یو خبره ده دا دې واوري او ایسي صاحب دی او که ډي سي صاحب هر څوک چې دي دا زموږ وروڼه دي د دې خلاف نه وي. قسم په ذات چې د مزدورۍ نه مویسته نو چې د مزدورۍ نه مویسته نو څه به ورسره کوو؟ څه اوړه نشته په کور کې، غوړي نشته کور کې، چای نشته کور کې او په کورونو کې سوی ګیس کمزوری او بجلی بنده او بیلونه اسمان سره خبرې کوي او هر یو څیز ګران دی. دا څنګه حکومت تیار پرتوک دې سوړې سوړې راوړو او چې کومه سوړه دې ګنډم جړا راشي نه. دا پاکستان دې له جوړ شوی چې په دې کې به یو څو غټان خوراک کوي هغه به هلیکاپټرو کې ګرځي هغه به جهازونو کې ګرځي. صدر صاحب درخواست دی چې یاره دا دغه کولاو کوي روډ که نه خلکو تکلیف دی ډېر زیات بیماران دي او انشاءالله 3 ورځو ټایم راکوي انشاءالله دا واړه خبرې به حل شي. که ګیس دی که اوړو مسله ده که دغه مسله ده که نه بجلۍ مسله ده انشاءالله جي صحیح شوه جي کویټ لوډ شیډینګ ده که نه دا واړه خبرې بس زه اوس ډي صاحب جي دا واړه کوم او که غوښ ول دکانداران دي هغو خلاف به کاروی کوو انشاءالله بېغمه اوسه ټیک شو جي. منګه د دې سره خبرې وشوې د ایډیشنل اسسټنټ کمشنر صاحب سره هغې به د ډي سي صاحب سره خبرې کوي. زمونږ درخواست دا دی چې دا کوم احتجاج دا تحریک دی دا به ختمیږي نه. سبا نه بیا د مانځه پسې بیا احتجاج دی بیا بله ورځ بیا دی. موږ به روزانه راوځو تر څو پورې چې زمونږ دا مسلې حل شوي نه وي دا ګراني دوی قابو کړي نه وي. موږ به راوځو بیا به هم راوځو تر هغه پورې به راوځو چې په موږ کې څوک ورسایي. حاجی دا ټیم موږ سره منیر بھائی موجود دی. د دې احتجاج باره کې مو څه خیال دی؟ احتجاج وشي انشاءالله نور هم کېږي د خیر سره د هغې پورې به کېږي تر څو پورې چې د غریبو خلکو ته خپل حق نه وي میلاو شوی او ستاسو غونډه کې تکړه ځوانان جي انشاءالله دا احتجاج به د خیر سره انشاءالله. مننه، شکریه، مهرباني.